امام شافعی رحمت الله علیه یو ورځ د شهتوت ونې لاندې ناستو او څه کافران ورته راغلل، ورته وایي مونږ به ایمان راوړو خو مونږ ته یو داسې عقلي دلیل وښایه چې هغه دلیل په ذریعه سره مونږ الله تسلیم کو او ویې منو. امام شافعی رحمت الله علیه له عقل له علم نه قربان شمه د شهتوت ونې لاندې ناست دی، ورته فرمایي دا ونه د الله په قدرت باندې دلالت کوي. وایي هغه څنګه؟ وایي تاسو یې دا پاڼې راغونډې کړئ، چې پاڼې راغونډې کړې په دې پاڼو کې تاسو څه فرق ښکاري؟ وایي نه یو شان دی. وایي دکه پاڼې که اوسۍ وخوري نو د اوسۍ په خېټه کې الله له دې نه مشک جوړوي. مشک چې دی قدرتي طور باندې الله رب کریم د اوسۍ په خېټه کې یوې تیلۍ شانتې تیلۍ جوړه کړي او هغه د دې شهتوت له پاڼې نه جوړېږي. او که دکه پاڼې بیا مونږ بزې له ورکړو نو هغه پایپې باندې کوي. او که دکه شهتوت والې پاڼې مونږ را واخلو او د ورېښمو کوم چنجې وي هغه را ورکړو نو یو طرف ته دی دا پاڼه خوري او بل طرف ته دنه ورېښم خارجېږي. وی ګورئ دا دومره دومره چنجې وي او ډېر غټ نه وي، دې ګوتې نه هم نري وي. یو طرف ته دی د شهتوت پاڼې خوري، بل طرف ته دنه دا ورېښمو تار خارجېږي. نو امام شافعي ورته فرمایي وګوره یوه قسمه پاڼه ده د یوې ونې ده، خو که اوسۍ یې وخوري نو هغې نه مشک جوړېږي، که بیزه یې وخوري نو پۍ ترې جوړېږي، او که د ورېښمو چنجې یې وخوري نو هغې نه ریشمي تار جوړېږي. نو معلومه شوه چې دا دومره کاریګري کوي دا هغه ذات کوي چې وحده لا شریک ذات. نو کسان هوښیار الله یې هدایت سترګې کولاو کړې، موږ ته کلمه ووایه چې مسلمان شو.